بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ملګرو مونږ اوسو د اساوجي ترکیبی منطقي هغه ذکر کوو. اعوذ بالله و بسم الله تراکیب مخکې هغه مونږ نور کتابونو کې هغه بار بار ذکر کړی دی. اوس تاسو د اساوجي د متن ته وګورئ، د دې ترکیب به تاسو په داسې نمط باندې کوئ. قال الشيخ قال محمول بحمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو ذو هو. الشيخ بمعي متعلقات حویش موضوع جزئی حقیقی. موضوع با محمول و متعلقات موضوع قضیہ شخصیہ یا محسوسہ خارجیہ بیتیہ غیر معدولہ محصلہ موجبہ. یو ځل بیا وګورئ دې ترکیب ته. قال الشيخ قال محمول بحمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو ذو هو. الشيخ بمعي متعلقات حویش موضوع جزئی حقیقی. موضوع با محمول و متعلقات موضوع قضیہ حملیہ ثنائیہ شخصیہ محسوسہ خارجیہ بیتیہ غیر معدولہ محصلہ موجبہ. دا ترکیب وشو، په دې پوه شوئ. ورپسې دی طیب الله سراه. مرکب تام انشاء معلوم تصوری متعلق شیخ است. طیبہ محمول بحمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو ذو هو. لفظ اللہ موضوع جزئی حقیقی. سراه متعلق محمول. موضوع با محمول و متعلق محمول مرکب تام انشاء معلوم تصوری. بیا ورته وګورئ. طیب الله سراه مرکب تام انشاء معلوم تصوری متعلق شیخ است. طیبہ محمول بحمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو ذو هو. لفظ اللہ موضوع جزئی حقیقی. سراه متعلق محمول است. موضوع با محمول و متعلق محمول مرکب تام انشاء معلوم تصوری. وجعل الجنة مثواه. وو عداتی غیر زمانی. وو عدات غیر زمانی. جعل محمول بحمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو ذو هو. صحیح شو. ضمیر درو مستتر موضوعات جزئی نزد مطهرین و کلی نزد متقدمین. الجنة مثواه هر دو متعلقات محمولات. موضوع با محمول و متعلقات محمول مرکب تام انشاء معلوم تصوری. بیا ولا وګورئ. وو عادات غیر زمانی. جعل محمول بحمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو ذو هو. ضمیر درو مستتر موضوع جزئی نزد مطهرین و کلی نزد متقدمین. الله. الجنة مثواه هر دو متعلقات محمول است. موضوع با محمول و متعلقات محمول مرکب تام انشاء معلوم تصوری.